بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو شلم نمبر درس ته د جملې ذاتی قسمونه ان شاء الله نن به وایو. فصل نمبر 2 شروع دی. د جملې ذاتی سلور قسمونه دي. اول نمبر جمله اسمیه خبریه، دویم نمبر جمله فعلیه خبریه، دریم نمبر جمله شرطیه، څلورم نمبر جمله ظرفیه. اول دا خبره یاد وساتئ چې جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه مونږ ویلې ده. په د مرکب مفید کې چې مونږ ویلو چې را جمله دوه قسمه، یو ته جمله خبریه وي، یو ته جمله انشائیه وي. دا جمله خبریه بیا دوه قسمه، جمله اسمیه خبریه او جمله فعلیه خبریه. نو دا د جمله خبریه دوه قسمونه دي، یو جمله اسمیه خبریه او یو جمله فعلیه خبریه. جمله اسمیه خبریه څه ته وایي چې د اسم نه شروع کیږي، او جمله فعلیه خبریه څه ته وایي چې د فعل نه شروع کیږي. جمله شرطیه او جمله ظرفیه هم نه ده ویل ان شاء الله، دا په خپل ځای باندې راځي، خو لږ لږ به ان شاء الله د دې لږ درته تفصیل دا بیان کوم چې جمله شرطیه هغې ته وایي چې اوله حصه شرط وي، دویمه د هغې جزا وي. او جمله ظرفیه هغې ته وایي چې اول پکې ظرف بیان شوی وي. حروف ظرفیه ان شاء الله مخکې را روان دي، بیا به ښه تفصیل سره هغه وایو. اول نمبر جمله اسمیه خبریه هغه جملې ته وایي چې د اسم نه شروع وي، لکه زیدون قائمون. زیدون وګوره اسم دی، د نه شروع شوی، ځکه ورته جمله اسمیه خبریه وایي. نو د دې ترکیب به کوو زیدون قائمون. زیدون مبتدا او مسند الیه ورته وایي، او قائمون خبر او مسند هم ورته وایي. نو مبتدا خبر ملک جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو جی. دغه شان جمله فعلیه خبریه څه ته وایي؟ هغه جملې ته وایي چې د فعل نه شروع شي، لکه ضربه زیدون. ضربه ما سره اوس یو فعل دی او زیدون را سره اسم دی. نو دا زیدون فعل دی او دا ضربه فعل دی او زیدون ولا فاعل دی. نو فعل او فاعل چې یو بل سره ملو شي، جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. دا مونږ سره دوه جملې شوې، د هغې ترکیب هم وشو. جمله شرطیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه شرط وي او دویمه حصه جزا، لکه ان تکرمني اکرمکا. ان تکرمني دا ان شرطیه دی، د ده د وجې دا تکرموني، دا اصل کې دا تکرموني چې دی که نه دا داسې وجي تکرموني ته زما اکرام کې، اکرمو کا اکرمو کا زستا اکرام کوم، ته زما اکرام کې زستا اکرام کوم. تکرمونی ته زما اکرام کې، اکرمو کا زستا اکرام کوم. اوس د ده نه مخکې چې ان شرطیه ولګي، ان شرطیه، نو دا به دا تکرمو کې چې دا کوم میم دی دا به ساکن کی. نو ان تکرمني که ته زما اکرام وکې، که ته زما اکرام وکې، دا اوس شرط شو. د دې ان نه مخکې دا شرط نه و، ان د وجې نه دا اوس شرط شو. ان تکرمني دا شرط شو، دا پوره جمله. ان شرطیه، تکرم فعل او نی فاعل. تکرم فعل فاعل دی او نی مفعول دی. نو ته زما اکرام، که تا زما اکرام وکړو، اکرم کا اکرم، دې کې به هم دا اکرمو کې چې را کوم میم دی دا به هم ساکن شي د دې ان د وجې نه. ان په دې اوله حصه باندې د جملې عمل وکړو او په دې دویمه حصه باندې هم عمل وکړو. د دې اوله حصې دا تکرمو کې چې دا میم و هغه هم ساکن کو، د دې دویمه جمله کې اکرمو چې کوم و هغې کې هم دا میم ساکن کو. نو ان تکرمني که ته زما اکرام وکې، اکرمو کا اکرم کا، نو زه به هم ستا اکرام وکړم. نو د اوله حصې ته جزا وایي او دویمه حصې ته شرط وایي. اول حصې ته شرط وایي او دویم حصې ته جزا وایي. جزا، نو شرط او جزا چې ملو شي جمله شرطیه. ٹھیک شو جی. د دې ان د وجې نه دا تکرمو چې و که نه هغه تکرم شو، او د دې اکرمو کې چې را کوم میم مضموم و، د دې ان د وجې نه دا اکرم دا میم ساکن شو. نو دا اوله حصې ته شرط وایي، دویمه حصې ته جزا وایي. شرط او جزا چې رایوځی شي دې ته جمله شرطیه وایي. څلورم نمبر جمله ظرفیه.
جمله ظرفیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه ظرف وي لکه عندي مال. عند دا عند چې دی دا مضاف دی او دا یا مضاف الیه دی. مضاف الیه چې رایوځی شي دې ته ظرف وایي. دا مضاف الیه رایوځی شو دا ظرف شو. ظرف دې ته وایي خبر مقدم او دا مالون چې دی دا ولا مبتدا مؤخر شو. نو دا خبر مقدم او مبتدا مؤخر چې رايوځي شي دینه جمله ظرفیه جوړه شوه. دا زمونږ سره د نن ورځې درسو د جملې ذاتي قسمونه څلور دي. جمله اسمیه خبریه، جمله فعلیه خبریه، جمله شرطیه، جمله ظرفیه. جمله اسمیه خبریه څه ته وایي چې د اسم نه شروع کیږي لکه زید قائمون. جمله فعلیه خبریه څه ته وایي چې د فعل نه شروع کیږي لکه ضربه زیدون. جمله شرطیه څه ته وایي داسې جملې ته وایي چې اوله حصه شرط وي دویمه حصه جزا وي لکه ان تکرمني. نو دې ان تکرمني کې دا اوله ان تکرمني دا شرط شو، دا اکرم کا دا جزا شوه. او جمله ظرفیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه ظرف وي لکه عندي. دا عند حروف ظرفیهونه دی. نو دا عند چې دی دا مضاف دی، دا یا ولا مضاف الیه. مضاف الیه ظرف خبر مقدم شو او مالون ولا مبتدا مؤخر شو. مبتدا مؤخر او خبر مقدم چې رايوځي شي دینه جمله ظرفیه جوړه شوه. دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.